درب شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأخوة قوم مزيدار حديث دي والقريب تلتوجش زمان أستاذ خوب دين او کم عبادات چې پکې دي، کم معاملات دي، اخلاقیات دي، اخلاق چوته وایي، دا ټول قرآن او سنت نه راغستلی کېږي. حاصل زموږ او ستاسو دین چې زده کېږي دا د قرآن او سنت نه زده کېږي. سنت زموږ او ستاسو مخې ته دی، قرآن په دې المارۍ کې پروت دی. خپل دین په صحیح طریقه باندې زده کوي، عمل پرې وکړي. العلم قبل العمل، د عمل نه مخکې علم پکار دی. امام بخاری رحم الله په دې موضوع بابونه لګول. بعضې خلک عبادات کوي خو علم ورته نه وي، هغه په دې کې بیا خطا کېږي. العلم قبل العمل، عمل نه مخکې علم ضروري دی. نو د الله د نبي د احادیثو مجلس کې کېناستل لوی سعادت دی په دې زمانه کې. دا د فتنو زمانه ده. دا دومره ښکلي حدیث دی امام نووي راجمع کړي. تاسو ته ما بار بار ویلي دي زموږ او ستاسو د کتاب د مصنف چې دی مؤلف د غریب واده هم نه و کړی، علم او دین له ترجیح ورکړی و په واده باندې. هغوی په واده څه کوو، خو هغې خلکو نفسونه خپل کنټرول کې ساتلي وو. واده نه کوو خو نفسونه کنټرول. دې زمانه کې واده فرض دی، لازم دی، ضروري دی. نو دې خلکو د دین دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او ښکلي احادیث یې راجمع کړي. عجیبه دا ده په دې احادیثو کتابونو دوړې د پاسه پرتې دي، څوک یې نه راخلي، نه څوک مطالعه کوي، نه څوک پړاووي، نو ته څوک کښېني. اوس عوامه خبرې ته ښه متوجه کېږي. اوس برګو په لار روان و، 200 لکۍ و، 200 ګز او پلانکې ټوپي و، دا دروغ کیسې خلک دي. هلکه د الله بنده رسې زموږ او ستاسو دین دی، په دې کې مستندې خبرې کوئ چې د هغې خبرې ثبوت وي په صحیح کتابونو کې. نو یو دغه صحیح کتابونه د ریاض صالحین دی. او عجیبه ده دا کتاب دونه مظلوم دی چې څوک اعلان وکړي چې دا کتاب شروع کوم، څوک نه کړي. د دې کتاب د اهمیت او قیمت ته څوک نه خبر. په دې کې زموږ او ستاسو د دین ډېرې اهمې خبرې دي، ښه ورته متوجه شي. نو دې دا حدیث دلته را لیکلی دی امام نووي رحمه الله. ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دی، دی فرمایي د الله نبي نه نقل کوي. د الله نبي فرمایل: ایاکم والجلوس فی الطرقات، ای زما صحابو په لارو کې د کېناستلو ځان نه وساتئ. لارو کې مه کښېنئ، دې حاصله معنا ده، لارو کې مه کښېنئ. فقالوا الصحابه یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. حاصله معنا یې دا ده موږ لره یعنې موږ خو ضرورت دې ته ده چې په لاره کې کښېنو یو بل سره خبرې کوو. یعنې دې نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي چې لارو کې نه کښېنو. یعنې خامخا زموږ ضرورت دی چې لاره کې کښېنو، خبرې یې ورسره کوو. نو د الله نبي وویل چې ښه چې تاسو دومره شرعي ضرورت دی لاره کې کښېنئ. نو بیا یې فرمایل چې فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. اشنا خبره یې کړې ده. وایي کله چې تاسو داسې مجلس باندې تېرېږئ، په لاره باندې تاسو تېرېږئ، لارې ته خپل حق ورکړئ. صحابو عرض وکړو ما حق الطريق، د لارې حق څه دی د الله رسول؟ نو د الله نبي ورته اشنا خبره وکړه. لارې حق دا دی چې غض البصر، نظر به ښکته ساتي. یعنې په لارو کې مه کښېنئ، چې بیا هم کښېنئ نو داسې کوئ چې د لارې خپل حق دی هغه ادا کوئ. صحابو عرض وکړو څه حق یې دی؟ وایي غض البصر، نظر ښکته ساتئ، یو حق یې دا دی. دویم وکف الاذى، ضرري او ضرر رسونکي څیز د لارې نه لرې کوئ. او خپله هم د ضرر او د تکلیف نه څه کوئ، خپله هم منع کېږئ، چا ته تکلیف خپله هم مه رسوئ. او ضرري شی په لاره کې دا لرې کوئ. ورد السلام، د سلام جواب خلکو ته ورکوئ. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، په لاره د امر د معروف کوئ، نهي د منکر کوئ. د لارې دا حق دی. په دې حدیث کې دا بیان شوي. نور کې علماو لیکلي په لاره چې روانې ښې خبرې به کوې او په لاره به دا کې نور ټول حتی یو پرنجي والا جواب به ورکوي، یو سس پرنجي وکړي جواب ونه ورکړي. دا نور حقوق هم بیان شوي.
دا څومره ښکلی حدیث دی. الله نبي فرمایي چې لارې حق دا دی چې سترګې نظر ښکته ساته او تکلیف ورکوونکي څیز لارې نه لرې کوه، خلکو ته سلام جواب ورکوه، امر د معروف کوه، نهي د منکر کوه. څومره ښایسته خبرې دي. علماو لیکلي دي چې د دې حدیث نه دا خبره واضحه شوله چې لاره تنګول لکه ډېر زموږ پښتانه داسې دي لارې ته دیوال نه وباسي یا لارې ته چجره وباسي، دا ټول منع دي په اسلام کې. خلکو ته تکلیف دی په دې کې. ته چې لاره تنګه کړي نو جنازې کټ به څنګه تېرېږي په لاره باندې. ته چې لاره باندې چجره وباسي نو د پلانکې غټ ګاډی چې کور ته خښته راوړي، شګه راوړي، سیمټ راوړي، به څنګه راوړي. او نن سبا ډېر خلک حجونه هم کوي، په صف اول کې ودرېږي خو لاره تنګوي. په دې مرض کې خلک اخته دي. او چې اوسکي د دیندارۍ خبرې هم تا ته کوي، داسې خبرې به کوي چې تا نه به وار نه درکوي چې ته خبره وکړې. او چې د هغه عمل ته وګورې لاره به تنګوي یا به لارې ته چجیره وباسي. نو دې نه سخته منع راغله. دې حدیث نه دا خبره واضحه ده چې لارې مه تنګوئ. بل د دې نه دا مسله هم واضحه شوله چې دا خلک درناګانې کوي، جلوسونه کوي، لارو کې کېني، عام د سړکونو باندې دا شی کېږي. نو دا هم د دې حدیث په بنا باندې منع. اسلام کې دا شی منع دی. جلسه جلوس چې عوامو ته پکې تکلیف وي او خلکو ته پکې تکلیف وي بالکل شرعاً منع دی. اوس ته وایي چې دا جلسه جلوس من کوو دا څه قسم دا خو اسلامي اصول نه، دا خو د انګریزانو یو قسم شی دی. دا تاسو په انګریزانو دا شی جوړ کړی دی چې بس نور څه مه کوه، بس صرف ډانګې لاس کې مه راله، صرف چغې وهه لکه څومره چغې چې وارې شوه وې که چا الله حق درکړو که درې نه کړو چغې ووهه. نو درناګانې جلوسونه لارې بندول دا زموږ او ستاسو اسلامي اصول نه دي. هېڅ چا سره په دې شرعي دلیل نشته چې لاره بنده کړه. دا رسول ښکلی حدیث دی. د لارې حقدارې نظر به ښکته ساتې او لارې نه به ازغدار شی لرې کړې او نه به چا ته تکلیف ورکړې. نو نن سبا خلک دا لارې بندوي او دې ته یو قانوني حق هم وایي، خو دا ټول نه پوهېږي چې څه کیسه ده. هر سړی د خپلو مفادو لپاره لګېږي او اسلامي دین استعمالوي. قرآن او سنت خلک د خپل د بې غیرته ښځې د رزق دپاره، د بې غیرته بچو د رزق دپاره خلک قرآن او سنت یو ډال جوړ کړی او استعمالوي. چا چې د تعویذونو کتاب جوړ کړی، چا چې د وظیفو کتاب جوړ کړی دی او څوک یې د سیاست په نوم استعمالوي. مقصد یې دا دی دا عمل والا کتاب دی او د دې باندې عمل دا دی چې قرآن او سنت قوانین جاری شي په دې ملک کې او په هغه عمل وشي. او عام خلکو هم پکار ده چې عالم نه یو مسله د قرآن او سنت ور عمل پرې وکړي. دا معنا نه ده چې بس یو خبره ده ویې کړله او تېره شوله. نو دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده چې د لارو حق دا دی چې سترګو نظر به ښکته ساتي او لارې کې به خلکو تکلیف نه ورکړي. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی الله.